محترمانو کتونکو شهنشاه فرید یم. دا وخت زه په تیرو سپوی لوکا کې موجوده یم. دلته د عوامو نه هم پوښتنې کوو چې دلته کوم مسایل دي او موږ چې په خپله راځو یو کتلو په دا کې کورونه ویرون دي. تاسو په ویډیو فوټیج کې هم د وکسو وسره د خلکو د روډونو مسله د اوبو ایون چې دلته په یوه کوله کې هم ځوانان یې راغلي. نو رسو چې دلته د دغو ضعیفي خلکو سره خبره ترې وکړو چې هغوی څه وایي و هغو کوم مشکلات دي. نامم استدلال دا و بس امروز دلته ډېر ضرورتونه دي. یو شی هم نشته رای، نه اوبه شته، نه سړک شته، نه د خوراک سامان شته، وریجې هم ورته نه میلویږي. ما نوم خیر راسر جان خداییش میکلی رای. مشکلات اوبه هم دی، درخشان هم دی، کوټې هم غرانې دي، سروې هم ضرور ده. ټول نوار راشن یې نشته رای. ما هغه 5 پیلو شپږو پیلو په سرچینې باندې ټیم خرڅوو. حال ډېر لوړ و راوړو پراکې پوکې جوړوي خو موږ له چا بنیادي کار نه وي کړی. بس منډه وریجې او هغه به یې ورکړي نه ویلی شو خو نغد یې چا له نه دي ورکړي. بس په خپله پخوو ښځې ته پرې راوستلي شو په ډوګه یو خیمو کېږو او بس دغه مشکلات ټول مشکلات یې لري. اوبه نشته، جومات هم غرون دی، کورونه هم غرون دي، کندرې پروتې دي. هغه کوي چې 4 لکه روپۍ 4 لکه روپۍ نه مونه را 10 لکه روپۍ واخلي دا مو کړی دغسې جوړ کړي. بس مشکلات خو ډیر دي، هر قسم مشکلات شته رای. د سکول شته، د اوبه شته، د داسې نور مشکلات هم شته رای. خلک دي خیمو کې اوسېږي، دیوالونه یې نشته د انګړو، داسې نور کورونه دي چې ډیر مشکلات دي. بقایا د یوه ویله دلته تللی رو نو ټول خلک هغې ته سترګې دي چې دا راله پخه شي او هغه راله وکړي. بقایا اوبه دي ډېرې لرې ځای راوړو. په خپله ځون یې موږ څه خو کور والا څوک نشته رای. په خپله ځون له خلای پخلای هم کوو او خیمې دي، دنګیرون دي، نور داسې ځناور دي. دیوالونو ته پیسې هم نشته چې په خپله یې جوړ کړو. حکومت له موږ دا مطالبه وو چې بس دا عرض یې لا کوو چې موږ لره دفتر وې زر تر زره وکړي او لږه ډېره را وکړي، ځکه چې په 4-5 لکه روپۍ باندې صرف د دغو کورونو صفایي هم نه کېږي. قسم مدد درته ونه کړو. موږ خلک یې هېڅ شی هم نه ورکړی، صرف یوه خیمه ورکړې، اوس پرې هېڅ شی هم درنه میلو. ډېر خلک چې پړک پړکې جوړ کړی دی خو اوس پرې ستا هېڅ قسم کاروایي نه راکړي، کور چا نه راکړی. اوس جومات اسلامي شاه عبدالسلام صاحب یو این موقع باندې 16 کوینو کویو اعلان وکړلو او با لږ ټاکه ټوکه کور اعلان نور نقد وکړو. اوس پرې نور ستا نقد شی نه ورکړی. الرحمن الرحیم. ما نوم انجینیر بنارس خان ده، زه د VC42 چیرمن یم. سپوی کوم سره تعلق دی او دا کوم ریسنټلی چې تاسو دلته دا ویزټ وکړو د خلک مولیدو د مخفله علاقه او دلته ډېر زیات خلک متاثره شوي دي، ډېر زیات په تکلیف کې دي او خلکو له ډېر زیاتې پریشانۍ دي. که تاسو د کیمرې په دغه سترګو باندې دا خلکو له وخل نو موږ یې ډېر زیاتو مسلو سره مخ یو. ګورنمنټ یې موږ څخه هېڅ مدد هم ونه کړو. موږ یې ډېر بې اثرې او ډېر بې هغه نه پرېښو. افغانستان نه بیا تورخم په هغه باندې انټري وشوه نو موږ د خلکو له د IDP درجه میلونه شوه. او دا به موږ بدقسمتي وي وګڼو چې د دومره خلکو باوجود زموږ قوم داسې بې اثرې پاتې دی نو دا زموږ خپله بدقسمتي ویلی شو. غټې مسلې دا دي چې د پلر تر غټ ضرورت دی، موږ پېره ورمسلو ته پلونه ضرورت دی چې پلونه وشي. اسپتال هم نشته، د اسپتال ضرورت دی. سکول هم نشته، سکول ضرورت دی. اوبه هم نشته، د اوبه ضرورت دی. دکان هم نشته، دکان ضرورت دی. ډېر ضرورتونه دي، لږ نه دي، ډېر ضرورتونه دي. صحت ته ضرورت دی، د موږ تعلیم ته ضرورت دی، د موږ کورونه، جوماتونه، ویجرې هر څه مو روان دي. ویلې اصلي د موږ د اوبو د پټو د خړوبېدو لپاره چې کومه ضرورت دی دغه لپاره موږ ډېر ضرورت دی. نه اوبه، نه کوټه، نه غذا دی، ټول مشکلات. لیم نشته، لختیم نشته، د څښلو اوبه هم نشته، هسې ټول مشکلات سره مخ. محترمانو کتونکو تاسو د عوامو خبره ترې واورېدلې. دلته بنیادي چې څومره ضرورت دي د عوام په مشکلاتو کې دا ډېر افسوس خبره داسې و چې دلته ډیپټي چیرمن چې کوم د سینټ مشرانه کوي چې هغه ټول ملک سوتي ایون د هغه د قوم نه تعلق دی. د هغې نه باوجود هم دا مسایل تر اوسه پرې دغو خلکو له حل شوي نه دي. دغو خلکو له د اوبو مسله، کورونه یې هماغسې ویرون پروت دي، روډونه یې چې اوږسې ګوړه خو څه کوي چې په پیدل مزالم کې مشکل وي. مین چې کوم دی هغه دا ریکویسټ دی چې دا مسله حل کړي. سلام محمد شاه جي د څو ورځې مخکې به تاسو یوه ویډیو کتلې وي، هغوی یوه ویډیو کړې وه او ویلي وو چې مو دلته ګوړې وګرځول، دلته مو کړل. هغه ځایونه تاسو وکتل، عوام په هغو ځایونو کې مونږ پخپله وګرځېدو، هغو خلکو سره هم خبرې وکړلې. هغه وایي چې هېڅ قسم داسې کور نه شوی، هسې شو منټ ته پوره یو ورځ نیمې پوره
چکر ووهي هر سړی په باندې نمبرې جوړې کړي بیا هېڅ پته درک نه لګي. نو خواست دا دی خلکو له چې چا په وس کې عوامي مسایل حل کېدو څه وي چې هغه روشي دا ځایونه وکړي وزټ وکړي چې کوم NGOs دي هغو له پکار دي چې دغه لوکو له روشي په تیرو کې صرف سپوی نه داسې نورې هم لوکي چې په هغه کې انتهایي زیات مسایل دي هغه به موږ ته سره وښیو نو موږ سره اوسېږو د الله په امان.